سلامونه نیکی خیلی احترامات ملګرو په دې موجوده صورتحال در سره خبرې اترې کوم. خپل خو نه مولای یم نه قاری یم، خو د هغه علماو خادم ضرور یم. ملګرو مفتی ګوهر شاه صاحب ویلو چې یاره پښتانه چې راځي دلته کې نو نبی علیه السلام روزي لو کله سلام اچوي هغه سترګې وغړوي سر راوچت کې سلام واخلي. لکه دلته کې هغه پښتنو ته دومره خوشحالېږي زمونږ خو پیغمبر چې مونږ په ایمان راوړی دی. خو نن هغه پښتانه دي چې زمونږ خو پیغمبر به ترېنه څومره خفه وي. کال مخکې دغه پښتنو د مسجد نبوي تقدس پامال کړول ته کې چغې سورې والې وي. نن هغه پښتانه زه څوک ټارګټ کوم نه چې یا ګینې دا لازمي ده چې ګینې دا پی ټي آی والا دي، لازمي ده چې ګینې دا بل څوک دي، نه پښتانه یادو صرف پښتانه چې د پښتنو سره د رسول الله مبارک څومره مینه وه نن به څومره خفه وي د خپلو پښتنو نه. نن پښتنو د هغه په وطن کې چې دی نو دا دی په ډمې راوستلې ګډې کړلې روپۍ پې وشیندلې. الله تبارک وتعالی دې زمونږ ایمانونه محفوظ وساتي. که دجال راغی نو کېدی شي چې دا پښتانه په دجال پسې مړومبې روان شي. خو راځئ یو مولانا صاحب دی هغه څه خبرې کړي دي دا واورئ، انشاءالله بیا به په مخکې خبرې کوو. په پښتنو کې یو بل ابا جهل پیدا شوی ده، هغه د رسول الله ملک ته د وسیو بې ناموسي راوړله او دلته پښتنو د اوسانو بې ناموسانو عزت خرڅونکو یې ډېر په کلک په مېړانه باندې استقبال وکړل. په مجلس کې دا د اوسان بې ناموسان لا حول ولا قوة الا بالله. شرم نسته د رسول الله له حرم شرم نسته، له بیت الله نه شرم نسته، د رسول الله له وطن شرم نسته. دغه د اوس بیا په ویډیو کې راښکاره شي وایي ما ته بد مه وایاست کنې ښېرا درته کومه. اله العالمین مو د رسول الله په خاطر هلاک کړه. آمین. اله العالمین مو د حرمینو شریفینو په خاطر باندې هلاک کړه. آمین. چا چې دا راوستي دي، چا څوک چې ورته ناست دي، چا چې پیسې ورباندې شیندلې دي، چا چې دا کار ته دعوت ورکړې ده، اله العالمین مو هلاک کړه. د رسول الله په خاطر مو الله هلاک کړه. آمین آمین. الله تبارک وتعالی دې خلاق کی، الله تبارک وتعالی دې تباہ و برباد کی. او دا څوک دي چې پیسې په څوک نو لیدا به غیرت هم ویني. استغفر الله. لکه دا خلک د رسول الله مبارک امتیان ځان ته وایي که نه، او د دغو حرکتونه بل بې غیرته چې څه غولم خورئ پټ پنی خورئ، مخامخ به ګورئ غول نه خورئ. ما د خدای قرآن وی داود شاه که په ګوتو راغله کنه وی الله خدای نو رې کړه لمل چې د دې خلکو تمیم د ایمان پته ولګي. زه بیا تا ته وایم چې پټ پنا پکې چاره واستې دي مړه به غیرت به ناموس به وجدان لور دی را لګلې د دلته کې د مسافر هغه مسافر مړه. افسوس دلته کې د پښتنو کم قدر عزتو، دلته کې د پاکستانیانو څومره قدر عزتو، هغه د پښتنو عزت هغه د پاکستانیانو عزت. تاسو د خاورو سره نن خاورې کې بې وجدانو ای بې ناموسو پښتنو. او اوس په هغه نظر باندې سویم که خلک پښتون ته وګوري ته خو که ډېر هم سووې د پښتنو شمله وه. زه خپله لاول سوچ کومه که نه، زما خپله هم زړه غواړي که نه، نفس مې غواړي چې ما سره خپلې شنجینې وي، ښه ګډ وډ نشمه شوې او ښه چیرې پیرې وي. خو نه دلته کې زه مسلمان یم، ما له زما اسلام د اجازت نه راکوي. بس زه به دغه بس دغه کوو په خپل زړه باندې به ګټه کېږدو دې شینو نه به منې شو. ولې زمونږ مذهب زمونږ دین اسلام مونږ ته د اجازت نه راکوي. او بیا د رسول الله مبارک په وطن کې چې مونږ په چې ایمان راوړی دی د هغه زړه ته به بیا در تکلیف ورسو. دومره بې ناموسه به بیا یو. دا چې کوم ورغلي دغه الله خدای ته خلاق او تباہ خلاق کې د هدایت دغه ته نور څه سوال غواړو. خو بار کې پراشي مړه دا لګو ګوره دا سپې
قسم مې د په ذات د خدای وي که چې علي شاه زه وینم یا تا وینم چې ماله روټۍ خوند نه راکوي دومره نفرت مې دی در نه. الله دې در نه د هر مسلمان دومره نفرت پیدا کړي. او ورته وایي څه خوند شته؟ دا خشاکیان، دا بې ناموس او بې غیرته پښتانه ورته څه دي دا چې د خر د ټیزه پیدا دي. د علي شاه مور ده ته وایي تاسو د خر د ټیزه پیدا یي. هغه د خر د ټیزه پیدا نسل ورته وایي او ښه مزه کوي. لعنت شه در باندې بې ناموسو، بې غیرتو. پښتانه په رسول الله مبارک باندې دومره ګران و چې دیدار لی ورځي او سلام پیچي نو هغه سترګې وغړئ سر روچت کې سلام اچي. تاسو نن د هغه په وطن کې یو فاحشه، یو کنجره، یو لغړه ښځې سره تاسو ګډېږئ او بیا پې پیسېګانې نو لی ستاسو خویندې نشته دی. ستاسو دا ویډیو دا تصویران دا به ستاسو کورونو ته نه درغلی. ستاسو به قام قبیل نه وي، ستاسو به ورونه خویندې نه وي. ستاسو سره په چم ګاونډ کې چېرته کې غریبانان نه و. ډېر د افسوس مقام دی چې تاسو په یو داسې فاحش او په ډمو په کنجرو باندې پیسې ونوستلې. افسوس افسوس چې چا راوستي دي الله دې تباه و برباد کړي. چې چا راوستي دي او چې سپورټ کړی دی هغه دې الله تباه و برباد کړي. چې څوک دغه محفلونو له ورغلي او ناست وي او د رسول الله مبارک د وطن خیال یې نه وي ساتلی هغه دې الله تباه و برباد کړي. او چې چا پې پیسې نوستي دی د جهنم خشاک شي. تاسو په چم ګاونډ کې غریبانان نشته دی چې د ټیم روټۍ به نه میلاوي. پاکستان کې څه حال دی؟ خلک د لوږې مري. ستاسو دلته کې چې دی نو دغه مستې کوئ چې چا د دې غلط کار کیسه غشتې د کریمه ربه ستا د خوږ پیغمبر د وطن خیال یې نه دی ساتلی چې تباه و برباد کړي. او دغه فاحشه ښځه او دغه مردار خلک الله خو مسقا که الله در کې چینجیو که زمونږ د پښتنو چې دلته کم عزت و کم قدر به کېده هغه خو تاسو نن یو کس دلته کې پښتون ته وایي بل ته وایي چې هغه دی چې تاسو خو مړه دلته اشارو کې سقا ناستي یې سقا جامې مچولې وي وایي چې مسکینان یو غریبانان یو. خو چې ښځې وینې ډمې وینې وي پاکې جامې واچوئ او په پیسې نو وي دا خو رزق دی مړه. تاسو خو ډېر بې غیرته خلک یې. د یو څو کنجرو او د یو څو کونیانو بې غیرته د وجې بس د هغو په تیلو کې مونږ هم سوځو. الله دې زمونږ او چې څوک نه دي ورغلو د چا دغه اړخ اراده هم نشته دی او نه د دغه خلکو خلاف وي الله دې د هغې حفاظت وکړي چې دا کم ورغلو الله دې ورسره په تیلو کې وسوځي. وما علینا الا البلاغ.